إن إخوانك أولئك لكان تقول عن تحديثهم حديث الشفاعة التحديث بين حديث الشفاعة نرى سفارش متعلق بكم حديث دي مزيد غير متعلق تقول إلى دانا نقال أنا سيدنا النبي حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم في عمر الكلام من حديث كان قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم القيامة فلا شرط القيامة ما جلنا صبح إلى بعض خلف شدة خلف بعض صراع خلف يوم القيامة ما جلنا اختلفوا خلف شدة داخل بعض صراع فيأتون النبي آدم عليه الصلاة والسلام فيقولون داخل إلى وادم الإسلام لإشفاء ذريته فوالد البارد معرفك فيقول آدم الإسلام لست أهلها لست لها لست أهلا لذلك زدت أهل نيمان تلك سفارش أهل نيمان تلك سفارش زدت أهل نيمان لكن مخير دابت توازنان إيجاد دابت عجزي ودنا أغرق ولكن عبدوا إبراهيم فإنه خليل الله السلام يأتون إبراهيم عليه السلام يقول السلام ولكن عليكم بجوزة فإنه وإبراهيم عليه السلام عليه السلام ويقول السلام ولكن عليكم عيسى فإنه هو كلمة عيسى عليه السلام يقول السلام ولكن عليكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو يفرقون ويقول أنا أقول لك تلك الأسلمان أن تجد بلاش مصدقينه إستراتي جالسوا أنا ربي فرضي بارماني فيؤذن لي ما تبقي جالس بقريشي فأقوم بين يديه زبرودري كما مخامخ دلالة تبارك وتعالى فأحمده بمحامد إلى أقل عليه زبدا جالس سناه ومشتبان وس قادر من معاليه بحمد باني الآن وس قادر نيما ذات سنة دلالة تبارك وتعالى بداولما دا روایت دا دلالت په دې باندې کوي چې دا حمد دا په سیدی باندې کوي باقي روایت په دې باندې دا چې سجده په حمد باندې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دوکي په سجده باندې کوي کوي هغه نه پاک په دلالت تبارک وتعالى حمد توفیق او تدبیر داسې کیږي چې دې په مابین کې منافعات نشته ذكر حمد قبل السجود هم أو بعد السجود هم حمد سيدنا مخيبا محمد وي أو جكل السجود وشي نودا أغينا ومستنبا نبي السلام محمد وي إذا بدأت حمد كوي جو وصفة أمر حمد باني قادر نيما سيدنا بيقول وصف قادر ني يلهمني الله تعالى الله فربدي إلهام ما تبيلا تبارك وتعالى ثم آخره بيبدأ فيوض مدعو الله تعالى جلسة تكون كي فيقال ما تدعو لشياء محمد وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم فأتركوا لسمنا فأصلوا الله وشهد الشفاء وقل يا نبي أمتي أمتي يقال إن تقول يا نبي من قال حبة من قوة إنما مولاد شاهد وبشر إيمان فأخرجه وأخرج هذا الدين دا کسان چې نن کو مقبالا چې دومره ایمان دا بچا کې موجود وي دا باندې نو چې دا رغبت فانطلقوا بلا شما فافعلوا مذاکرات او تمام د چا په ځکه چې د وبشي دا د غنن دانی عمر ایمان دا ورا رسول سمان دی ولادت تعالی به ولادت تبارک وتعالى فأحمد بذلك المحامد المناظر له لا يتنبغي محمد صلى الله عليه وسلم فأحمد يسمع لك وسلطان وشر الشعب فقل يا ربي أمتي يقال لي إنما كان في ذلك قال حمد يسمع لي الإيمان فأخرجه منها فأخرجه منها نزارة فأصدى النبي وحوالي راجين پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فأخرجه بل اعتراضی فأخرجوه نبی علیہ السلام وراه فأخرجوه نزاق تام نبی علیہ السلام ورجکم من کیری اغیث راجین اغیث راجین فأخرجوه نبی باسی نو دغه کسان
چې دې کې څومره ایمان موجود وي نو دا پیغمبر علیه السلام راوړل یو ورته چې کوم ملګری نو هغه دا راوړل نو پیغمبر علیه السلام وي د بابا امتی اصل په دې حدیث کې اختصار نبی علیہ السلام کله دې نصر مبارک وته دی و نبی علیہ السلام شفاعت کو برابر د دې نو ورسته شفاعت وکي دی ورسته طبعا نبی امتی دا سر کو د کول نو ورسته نبی علیہ السلام ناوان چې دې نصر دا او سو بنا مراد امتی نه ټول خلایق ته مراد نبی علیہ السلام آواز د امتی کې خو مراد نه ټول مخلوقات مراد دي ذکر هر پیغمبر امت دا امت د پیغمبر علیه السلام دی چې څومره انبیاء علیه السلام دا غي امت دا د نبی علیہ السلام امت دی ولې ټول انبیاء علیه السلام په پوره قیامت کې د نبی علیہ السلام جنډې دی ولاړ دا ټول مؤمنان متقدمین او متأخرین دا د امت د نبی علیہ السلام نه ولې ذکر نبوت د ټول انبیاء علیه السلام چې کوم مخکې شوي دي دا مصطفات د نبوت د پیغمبر علیه السلام او دا استفاده من نور القمر من نور الشمس كنت نبيا وآدم بين الماء والطين نو معلومه شو چې د ټول انبیاء علیه السلام د امتونو د نبی علیه السلام امت دي ذکر امتی مراد د ټول خلایق او دا ټول مخلوقات دا کنه مراد دي فأرسلكم فأرسلكم أقول يا ربي محمد بن محمد بن محمد فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أين بعد لا شك هي بلاش لا تبارك أنا نوديش فأنا أقول لك أنا بسأل الله وأشهد أقول يا ربي أمتي من قبل إسرائيل من كان في أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرج من النار تدراج أدنى دي في رجال المباركة كتلت إشارة كم كدينو هغه ایمان په زړه کې وي هغه باندې شي کوټه معمولی زرینو په ایمان زړه کوم په ایمان د دې چې ورته انسان نه حواله شي د سماتي بیا دا د لکشن سماتي یا نه نو کوم دا د لکشن سماتي په دې کوټه شان دې یا ماتي بیا نه په دې په دې شتان وته شي نو دا کوټه دا معنا ادنا دا تر مبالغه په کله کې اشاره ده کم دي یو کوټه معمولی شان دا چې هغه تجزیه او تقسیم نه کوي دومره ایماني هغه کوم اخر امر د جهنم نه راوځي او جنت ته د ایمان دومره عظیم او لوی نعمت دومره لوی نعمت چې یو ادنا نه کوټه معمولی ایماني ورته قیامت هغه د جهنم چې کدا عامه خلوی چې هغه ته د زړه عمر باندې هغه راځي فأنت يوم أمر هذا الحديث عن الذي جرى عليه قال فعلنا من يده فلما قال ما بدين إلى فخرجنا من وجود من عنده فأن ربنا نقول فلما صرنا هكذا تكون دخل بالصبر في طهر الجبان فشاكل له الجبان کی جبان تدا یو صحرا دغه کې مغبري وي هغه ته جبان ویل کېدل د قدم په صحرا کې وي دا تسمیه چې د اسم موجود دي دې ته ذکر د جبان وي چې دې ته موږ ورسېږو په نام وې لو ملنا الى الحسن كما جمع الحسن الجزري رحمه الله تفضلنا عليه من سلام عليكم ديواني وهو مستخفل ذاك الشيء في دار ابي خليفه وقود جاءت ابي خليفه کې هغه دې کې دا پښیو موږ موجود حسن بصری دا پښیو دا ځان غوړي کړو دا دې د حجاج یوسف نام اخیری دا کړو دوی معلومه دي دا تکلیف چې راځي دا مشکلات چې راځي امتحانات راځي په دې نیکانو باندې په دې علماء باندې په دې مجاهدینو باندې دا څنګه مسله ده چې بلا چې عام شي
دغه حسن البصري رحمه الله د حجاج بن یوسف نه تفسیر هغه کې وګورئ دغه وځو باندې کسانی د کافرانو د لګانو دي پټوي او هغه چې په تدبر کې یو ځان کار کولای شي دا چې څنګه نو قالا تمامت له هلالوي نو دا پټو نو فدخلنا داخل عليه كذي من بيوان قتلنا عليه قلنا ممكننا صحيح ذكرنا حسن وكذا جئنا مبارك من عند اخيك سعد روح طرف جاري حمزه دادا نصر دي تنبو كنيه دلاله طرف من غراوي فلم نسمع مغجا بدله مثل الحديث بان حتى تراه الحديث كان يتفاعل قال حسن بصري ولي هي راسه في بديواني هي امام جوهري وي دا اسم فعل دے ذکر په معنا د امر سره دے غړي ته وی هي معنا دا دے ستیا سوال وکړه د حدیث نه یاد عامنا طلب کې چتا په عمل کې کوم کار کوي نو بیا سوال وکړه دا خبرې دی وخت دی کې نو بیا سوال وکړه د حدیث سے بیان کړي په دې کې نو بیا سوال وکړه نه وی هي معنا چې دا راځه وکړه نو هي اصل دا تنوین چې د دې هي چې معنا دا خاصه حدیثن د تنوین تنقیل د پاره تر هغه وخت بچا باندې حدیث باندې دا حدیث دی فحدثنا والحديث من حسن البصري حديث بيان فقال غيري هي نو بیا سوال کوي نور کا باقی بات دی حدیث نام تاسو بیان کې قرآن سے ماذا لنا مکه بیا ټول دې کړي نو قال کني بصري قد حدثنا به مذ20 سنه تاخير من حديث دا کړه په دا حدیث باندې چې شل کال کېږي لیکن موږ حدیث دا حدثنا حدیث بیان کړی به کې په دا حدیث باندې 20 سنه دا هغه وخت شل کالونه وهو نذران یو مې په دا تورات کې جميع دا چې نو مجتمع الجسم متدی قوت برابر حافظه برابر طاقت چې نو هغه برابر دا وخت موږ د حدیث بیان کړی ولقد ترك شيئا بغیر معلومات پته نشته ان شیخ او کړه یا یو شی د شیخ حضرت انس رضی الله عنه کړه یا دا په دې ان محدث د حدیث ما ته معلومات نشته او دا حدیث بیانول چې په دې ډول فتتکلو دې د پاره نه بیان کړی چې تاسو توکل وکړو او اعتماد وکړئ چې حدیث اعمال پرېږدي په دې باندې توکل کوي او اعمال پرېږدي دې خوف دې نه وځي تاسو بیان کړی نوی او تاسو ذکر کړی نوی قلنا له متحدثنا من بیان کړه دې پته نه کا انس رضی الله تعالی عنہ چې دې محمد حسن بصری وخندري وقال لخلق الانسان من عجل انسان تلوار دې نه پیدا شوی انسان همیشه د پاره سره تلوار دی پدې دې معلومیږي چې ذهن د یو مشر دی او عالم هغه د خپل ملګرو دوستانو تلاميذو او شاګردانو مخکې کله چې دې په مابین اوس کول فتوی نو پروا نه لري ولیکن دا ذهن هغه خلاف مروت نه وي نو دا پروا نه لري بیا ان سره حضرت وزیری رحمه الله زموږ په مخکې چې دی خندلي او د ټول په انسان نه ما ذکرت لكم هذا الا وانا اريد ما تاسو خبر یاد نه لمه د پراتما اراده وا ان احدثكم چې بیان کوم چې نو تاسو ته دې حدیث لرا ان احدث بیان کوم تاسو ته دې حدیث لرا دا خبره مې دې لپاره تاسو یاد کړئ چې حدیث بیان کوم تاسو چې راځي چې مولد حدیث نور تاسو ویل چې شاو بیان کراتا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارجعوا الى ربي نغجاتي ثم واپس شم خپل پروردگار ته راځي سره ورسري فاحمده بتلك المحامد فاحمده بتلك المحامد ثم الأستاذ قال محمد قال أنت أقول أنا قلبت فأقول يا جيد من قال لا إله إلا الله قال ليس وقال ليس ذاك إليك ليس ذاك إليك النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله إجازة بشيء في من بارد أبتاكي قال رسول لا إله إلا الله نو اقولوا ذوي الله تبارك وتعالى اجازه فحمد الله رجاكي شاء لا اله الا الله الله اله الله تعالى تعالى باندې دا کارستان معنا دا الله تبارك وتعالى فرمایي انا افعل ذلك ذتا کار کوما
تعظیما لاسمي واجلالا للتوحید ذکر دې سړي زما د نوم تعظیم کړی دی زما توحید چې د نومت غړنه زما د وحدانیت اقرار کړی دی دا کار چې کوم دې زکوما معنا د جهنم نه بدا کړی زرا او باسما دې لرا او قال یا نبی السلام یا الله په وی له ذات کې دا ذات حوالا نه ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وكبريائي زمانه فسبي بچا باندې خپل عزت باندې وكبريائي خپل لوی باندې وعظمتي خپل عظمت باندې وكبريائي خپل قهر باندې خپل غلبه باندې لا اخرجن من قال بخامه رب اسماء رسول لا اله الا الله لا اله الا الله دا کسان به جهنم نه راو واسما الله ویلا تا حواله نه بلکې دا کار بدوما بیا الله قسم کوي سماج خپل عزت جلال او کبریا خپل وی خپل بادشاہي خپل غلبه قهر حسن بنا کسان واسما فاشهد على الحسن ذكركم حسن باني انه حدثنا به انه بحسن وزيد سمع لعنة بن مالك انه راى بما قال قبل 20 سنه وهو يوم جميع يعني لا مجتمع قوته دیکھی اشاره دیتا چې دا داخل نه د پچار په هغه کې په هغه چې د مشرکین دومره بډانو او دومره چې د کمزورینو چې دې معنا دې چې نو دا متفرقو دې په حافظه کې اختلال او هغه وخت چې نو معنا دا ده چې فکریو ګراو خدای دې چې قوت برابرو طاقت چې دې هغه برابرو یعنی د حدیث نو دا چې وخت نه برابر کړي قوت حقیقي کار کوي دا چې وخت موږ ته بیان کړي چې هغه چې جنو په حافظه کې اختلال او دا څه وخت نه نکړي چې دا هي دا دین چې کوم دې متفرق او کنه ګرځون دې کار نه کولا دې کار دا نه کولا نو دا کومه چې کېدل نه دا څه وخت نه بلکې ګوراو خدا چې حافظه برابر او مستمع قوت چې دې برابر حافظه برابر او قوت برابر تاسو وخت د حدیث بیان کړي چې تاسو وخت اخر د حدیث په کار د حدیث یعنی ول په کار دي تاسو وخت د حدیث بیان کړي دې په دیوانه گواہی کوم او وبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه محمد بن عبد الله بن نوير وتفقه بكر محمد وعلى متصدق سياق الحديث کې دوار حدیث چلوله په صوت متصدق الا ما يزيد احدهما من الحرف بعد الحرف مگر دومره دا چې یو د دینه زیات واده کوي یو حرف بعد الحرف قال دا دوار یا ابو بکر محمد بن عبد الله دوار حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا ابو حجاج بن سؤال النبي رضي الله عنه قال وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه فلقي ذراع النبي صلى الله عليه وسلم ذراع لا وكانت نبي صلى الله عليه وسلم ذراع تعجبه وخيد ذراع پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فنحت منها نقطه نبی صلی الله علیه وسلم کو د ذراع په غاونو باندې ذراع د نبی صلی الله علیه وسلم ذراع د سالوی د چلی ګړو دیو خدا بچو سلور خوشي دوستي دوه مخ دواړه کوته لا سنو عربي کوته ذراع دا د پیغمبر علیہ السلام ډیر خو ولی یو خدای چې دا پټون وخت وی هغه سره خالص وخت سبا خالص وخت چې دا بیکاره سره ما خونی د وشيري هغه خو چې ما غلا او چې په خونی نیوی بیکاره سره هم دې سره جیوی اکثر چې دنو مزه کیږي نه جوړه ته نه جوړ شي چې منځور شو پروتي هغه لکه باندې ورته یو دا زراع دا وخدا ورسره نری لري تقیدا سی وازنی څنګه شاند داسې وازو وخت کډه وړي چې دا کډه وړي او به زراع پوښي یا ورچی دا ډېر مزیدار دي ګور تاسو معلومات یو دا دی چې دا پختې چې دا ورته کې چې خانه کې ورکه او ګیونه کې نخي او دونه کې نخي دا ورته یو د پتن وخه په هغه کې ورته بسیخ هغه جرات واهري على پختې خوري نه هغه کې واده وخه ډیر مزیدار او دا وخه تا ورته پتن وخه مېلکی نه ځکه دا نبی رسول الله زراعت دی وجنه یو په خېدل زر دویم په مری کې زر ته
لذت خوند برابر د پتون غوښه دا ډېره خوږه وي چې کدی کې اډو کې ډېری وختي کې اډو کې ډېری کوم غوښه چې د اډو کې سره نښتې وي نو هغه غوښه خوږه وي هغه مزیدار وي هغه خوږه وي هغه تیریږي بل دلته کته چې دیانو په دې پتون کې په دې ګیړه کې الته درېلې الته کلبيري الته شجندان خلافي مواد یو کیسي یو خواږه دا زیرات د ټول څه نه درې دا ځکه دا د پښتو یو فصیل هغه پښتون به خو نه دی لري او شیدونو سره دی دا د نجاسات نه دی لري نبی رسول الله سلام تعالی په خدلم څو مزه خوند برابر دا برابر نبی رسول الله په حسن نحسن نبی رسول الله اور هغه په طرف دغه قرباني معنا دار دین او خواص له په طرف دغه قرباني نحس ویلې کیږي طرف دغه خپل د دیواني پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرآن وکاو بلدا معلومه یو شی دې په چاړ باندې کاټ امرود دې په چاړې کاټ معنا د په چاړې کاټ څه دې چاړې کاټ یو دا چې په خپل باندې پرې په غاړو باندې معنا دا ترمنې نو پرې پوسټ کې نو پرې ټوله پاکه کا او بیا په لاس کې ونی څه پرې دا وتا خوان درته او وګورم په کې راوي دی او ګذارې چې چاړه باندې کار کوي چې چې به شي او پښته بیان نو څه څه به ځاتې کوي نو مونږه چې په واقعو شي خوري هغه مې ښکاري وخت چې په اټو کې په واقعو باندې شي دا به تاسو څنګه کې خو چې واقعونه دی او مضبوط واقعونه مصنوعي واقعونه نه زموږ یو ملګری نو هغه د سراغلو بل مشي نو دی ویل چې سره ما تمام ملګری کومه ده چې ورشي باندې ګانو ته پیسې پاتې نه هي پرسو سره نو یو باندې چې کارو یې غنیمه مو او واپس نه چراغ غنیمه په خان دي یو غنیمه وو یو غنیمه یو خان نه دا ډاکټر باندې راغونه ټول یو زور یو غنیمه نه راغونه ماچ یو ځکه راغونه مې یو ملګری مو سره پاتې شو د شراغان مېدل هغه یو ځل نه پاتې کول دوی سره نه خپل نو کله نه راغونه دا خو بیا د دې کار نه کوي یو چې رښتیا راغونه رښتیا نو هغه راغونه باندې جواب کوي تاسو به ګور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ادوکینا وقف راغونه شو دا په خلاف المروت نه ورشي د پروګرامونو ته چې د جمعیت پروګرام سره لاس ما ډېر دي طالبان مليان اکثر ولګي موږ ته وایي ډېر راوخه اډو کې بریک تاسو سره کوي شو وایي اډو کې په یو وخت هغه خپل باندې وشلمه صفات دا قبر کې مرادي اسراف کې مرادي پیغمبر علیه السلام په خپل باندې واقعونه شولې ده او شاوې کې ورته ټول ودا د ټول دا سره ورته خالقنا واقعونه چې جن باندې واقع دي ته خبر نه دي پاندل پدې کې نو پیغمبر اسلام شولې مستسو کې بل څه دي هغه په واقعونه باندې هدا په خلځان کړي او خلک چې دین ته خبر خلځان کړي او باندې چې د نبی اسلام طریقې خبر نه دي سنت نه خبر نه دي موږ هم دا تابعداري کوو هغه د سنت خلاف کې هغه په خلق نه خاندي چې ته سنت تابعداري دا په خلق خاندي او نن سبا یې زمانه په پرې کوي خلګيري کوي نبی وګړي نه ورته څه وکړو پټیا موته بل څه وخت ورې تهران یا لاکو د لا شتا په جامو په خلق خاندي تمور ته کوټو کوټو واچو بیا خلق خاندي نه دې ته ونو شریعت ته وګورئ نبی له سلام وقف په طرف د غاول باندې کله چې د تکیه مولن دا یو وختي هغه خپل سره پاکه دا دوی دې دا وځري اکثر خلک ته چې هغه ډېر مخشي دا وقف کې نشته خپل سره وښنه ورته پام ګورم څومره مزه ده مزه دا وایي نو فقال نبی صلی الله علیه انا سید الناس یوم القیامت د سردار د خلق مقبول د قیامت کې نبی رسول الله د تحديث بنعمت کوي تحديث بنعمت کوي دا نبی رسول الله خپل تعریف نه کوي خپل تعریف او قاضي عیاض رحمه الله وی سید هغه ته ویل کیږي چې د ټول قوم نه بروي سید هغه چاته ویل کیږي چې قوم په شرایطو کې په مشکلاتو کې هغه تروزو کوي نبی رسول الله هم سید په دنیا کې دي هم په آخرت کې دي نبی رسول الله سلام دنیا ذکر نه کوي آخرت ذکر کوي ویل سردار هم په آخرت کې دا یې وجه دا چې هغه دې کې دا ټول سرداري
دا ټول مشرک بادشاہي دا پورته کړی شي دا ختم کړی شي ټول خلق رب العالمین ته تسلیمي دا بادشاہي سردار دا بنوي آدم علیہ السلام ټول اولاد دا نبی علیہ السلام د جنډې لندې وی او هغه زمانہ د دنیا سرداری مشرک چلیږي نه الله تبارک وتعالى لمن الملك اليوم نبی بلان تبارک وتعالى خپل جواب ورکړي لله الواحد القهار هغه ځان لره بادشاہي دا چې کوم یو ذات دی او ډیر غالب ذات دی دا اورت باندې په ملکونو د بادشاہي دعوی ختم شي نبی له سلام دنیا کې په اړه ډېر څه د بادشاہي مده صحیح دی ما لیکن د صحیح فورن د قیامت کې چې دا ټول سرداری بادشاہي ختم شي نو به وسه هغه کې سرداری او بادشاہي زغوما بس قیامت ته د دنیا کې په اخر دعوه نو د یوم قیامت ته وهل تدرون یستاتیږي بما ذات توجنا سرداری وما څنګه اواله کیږي يجمع الله الناس يوم القيامة الأولين والآخرين في سعيد واحد الله ومكيدي مستمعون كل جمع في سعيد واحد فيو خوربان ولا تبارك وتعالى جمع إلى خلق في سعيد واحد فيو خلق وخوربان شكل جمع فيسمعهم الداعي وأوريدي لرجلين بلوكه وينفذهم البصر ولا تبارك وتعالى بچيل كذي لرجلين ومسترگي سعيد هغه څنګه ته ویل کېږي چې دا برابر حواره چې کوم دې هغه څنګه کوي وينفذهم بمعنا دا چې الله تبارک وتعالى چې جنو دې تاسو کې چې کوم دې دا چې جنو وجه برابر والی د چا د مکنا چې دا مکه دا برابر دا مستوی دا الله باندې دا ستر کې کولاو کې دې وجه دې په نظر کې الله پاک کې سوال چې دې هغه راوړي معنا دار وجر استوا د مکنا معنا دار چې دا نازل چې ګوري دی باندې به یو شیخ خفي نیوي د وجر مکه حوال والد وجنا ځکه په دې کې به یو شی د ناظرین نه ګوري هغه به خفي او پټ چې دینو هغه نیوي تو سيزونه دای په چې دینو دا ویني دا ویني او سو وینا مراد دا یاتي علیهم بصر الرحمن سبحانه وتعالى نه د مخلوق سترګې بچیرې کړي شي دا به کولاو کړي شي حق وویني ذکر او ید والي تعالی چې کوم الله په دې باندې حاضر په هر حال کې کړي دا څنګه الله تبارک وتعالى به دا مخلوق ویني نه دا معنا ته مراد نه ذکر الله پاک په هر حال مخلوق باندې علم لري کدا مکه کې دې غړ وړوي مستوي برابر وي کدا تختوي کدا خطبروي الله په ټول مخلوقات باندې علم لري نه مراد نه دا ده چې د مخلوق چې جنو دې دا نظر باندې پاتې شي نظر به چیرې کی وتدن الشمس او نزلی بکړي شي دامر فيبلغ الناس من الغم وبدتي خند غمنا والكرب لجان ذكرنا غم ته ویل کی کرب هم شدید ته ویل کی سخت غم ما غم ته ورته لا یوتی قوت چې دې قدرت نه لري په صبر باندې نور بدینا اخواته چې صبر نشي کولای ولا يحتملون او دې په تحمل برداشت دې چې غم باندې انسان باندې کوم شي دا هغه غم تحمل برداشت کولای نشي دا چې غم ولې شي چې دې باندې تحمل برداشت نشي کولای د دې صبر تاسو چې دې نور ډک شي برداشت باندې په یو کولو او وي بعدنا قال تعالى ترون نبی ما انتم علیه فاغ تکلیف شقالتاتکم کی الا ترون تاسو نبی ما قد بلغکم آغا شیء تاسو رسیدلی تحکم حتی رسید ثم تکلیف شقال الا تنظرون الى من ایتات وجن بورین انتیت آغا چاہتا یشفع لکم کتاب سفارشو کی یعنی الى ربکم استاسی پروردگار تا فیقول بعض ناسبات بعضو ایتو آدم علیہ السلام توشف یعجونا دی ولیش آدم علیہ السلام تا آدم علیہ السلام تبا نو داخل کې جنري شي آدم علیہ السلام چې موږ سفارش اوایا ويقولون يا آدم أنت قلت الشيطان ربك دين مخلوق وسشون دي ولن يقدم بعدكم مثله دين بعدكم دي مثل باندې وسکینا د دین غضب نه مراد داره مراد الله د غضب نه چې الله تبارک وتعالى بدو ساتونه د کافرانو مشرکانو د انتقام او بدل اخلي
الله بدل اخلي ولی ذکر نبی علیہ السلام په عذاب عجیب درناک ویني دا غي مشاهده وکي د قیامت د هولناک مقام او دا ډېر تخفیف دا ډېر تکلیف دې مشاهده وکي چې دې مثال باندې د شوی نه نو معنا دا چې اوساتونه کافر مشرک نه باندې پام دي او رضا چې کوم دې دا غي معنا دا چې الله په مؤمن باندې ظهور رحمت کې درود په کې الله به خیر ورکړي کرامتونه اعزازات انعامات او مؤمنان ته ورکړي مؤمنان ته دا ورکړي کني په حق د واجب تعالی کې دا چې جنو تغیب چې جنو واجب تعالی حق په غضبان یا فردا باندې تعبیر چې کوم دې مدانه دې کېږي ولی دا په هغه چا کې دې چې جنو دا صفات نشامل نو معنا دا غضب الله انتقام اخلي الله برضا بارکه مومن باندې معنا دا الله دې جنا دی خپل د لطف تفضل او کرم احسانات ذکر او مومن باندې کوي دا وإنهم هذا الشيء بعدين ونصير ولا نفسي يعني نفسي هي التي ترحمه نفسي هي التي تستحق على هذا معنى اللي حمدار ده چې زمان تفارش وکړي چې بل څه تفارش نه زمان تفارش باید زمان تفارش وکړي زم سفارش ته محتاج بل څه تفارش کوي نوایا یہ هو یا نو یا حضرت محمد علیہ السلام يقول يا ابو محمد رسول الله الله تعالى شكورا إشارنا إلى ربنا لنا نبينا لنا يقول ربك تبارك وتعالى يقول قبله ولا يتبعه ويقبلنا دعوة إلى قوم مسلمين إذا هو إلى إبراهيم ويعلمنا إبراهيم يقولون حتى يوم ما يتعالى ويقول من أهل الأرض إشارنا إلى ربنا نبينا يقول له إبراهيم إن ربي فتغلب جبرا يقول أكبر وكذلك رجل في نفسه فهؤلاء يجد له يقولون يا موسى أنت رسول الله وقال لرسالته وتوبته إشارنا إلى ربك لترعنا وبها لترعنا فلما يقول رسول إن ربك فلا جبرا فلم قبله مثله ولا جعل بعض مثله فلما نصرناه بالفتح نفسي له لا يستطيع عن ذلك لم يكن ذلك رسول الله وسلم الناس مما يسلم الله يتبين مريم روح منه من جانب الله فاشتغلنا إلى ربك لترعنا وبها لترعنا فلما يقول له إن ربك فلا يرحمنا يقول له بالسورين وقال له ولم يكن له سبب نفسه فهو يعطيه سورة محمد صلى الله عليه وسلم يقولون محمد رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر إشارة إلى ربك لا تأمن ديننا كما نزل من فأنت للوقعات تحت العرش فأوصى لربكم نفسه الله تعالى عليا وإليه وإليه مهما محامد وحسن سماياته شيئا لم يفتح شعور بأحد قبله وكما قال محمد إخبارا فلا تنظر أشرف شقا فأقول نقول يا رب أمتي وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بفضلنا من لا يستطيع بإسلام أيمن أبواب الجنة وهم شركاء او دیو شریکانان د چا د قلبو طرفی ما ذلك ما سوا الذين من الابواب د چا دروازونه نو دروازو کې بچي د نوې شریکانان وي ولیکن د خې طرف جنت دروازه د دین باندې داخلي نور کې هم دي نور سره شریک وي دې کې اشاره کوي دیتا چې د دې الله پاک چې دې تبدا انعام د اعزاز الله تبارک وتعالى ورکړي یو دروازه بدلې خاص وي و نور دروازو کې متصل سره جنت ته پټلو کې شریک وي والذي نفس محمد بيده ان ما بين اسرائيل وما بين دوار رسول دروازو من مصارع الجنه تعالى رسول الجنه دم كما بين مكه وهجر تمر مسافه وبيلك وما بين مكه مكرمه وهجر او كما بين مكه وبصرى لك وما بين مكه مكرمه وبصرى کې دا حجر چې کوم دی دا یو وټ خار دی د بلاد د بحرین او دا بصرا چې کوم دی دا یو معروف کړي دی باندې دی او د مشرقي تقریبا 3 مرحله دا په مابین د چا د بصرا او د مکه مکرمه کې یو میاش مدل دی نو د جنت دروازه د یو درشل د دربل درشل په مابین کې به تم مسافوي د یو میاش چې سړی مدل کی یو میاش
دلو کې دا دنیا دروازه نه ده مدرسې دروازه چې ټل پکو ته یو دې مخکې د بل دې مخکې زمان یو بیا نو ته چې یو ورځ مدد وکړي مثال یو نو نو دې مورد مدد جوړي مثال ته چې د حسن ځان سره دی دې مورد مدد جوړي اسلام آباد سره دی څلورم او پنځم مورد مدد جوړي نو مثال یو سلو پنځور د مدد یو جمع مدد جوړي بس یو نه په دوه جمع مدد جوړي کې شي نه وته ورته دا دوه جمع شلو ورته دی ورته او چې یو میاش مدد وکړي نو پاکستان چې نو کې خیري ای انډیا سره دی مثال واخلا څو خم نه واخلا د هندستان ټول دا په جنت یو دروازه په دې وطن نه وځي دغه وداوی چې اول نه مو پیښه انا دا کې دی چې دومره دروازه یو دروازه په دومره مقول اته دروازې چې دومره یو دی کې لکه اته ملکونه چې دنه دومره با د جنت اته دروازې دي لکه یو ملک کومه دروازې باقي باندې دومره دروازې هغه پټونه هغه خیرخواله هغه حسن او په څومره وکړي څومره مزیدار څومره خوندور او بیا هغه د شت بدل وبما أحدث الزهير بن حرب قال حدث جابر بن حدث قال حدث وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وقال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سريد ولا ولا ذراع وقيل السلام تسعة من سريد ولا قصد السريد ونحن عرب دام وخوا عرب ساده اورال دا چې دا مشرق مسائل وخت په خبره یا به چې جن ورته کړه او چا باندې اور باندې او یا به سړي جوړ کړه وخت به واچولا هغه به چې جن شوابه جوړ کړه او لوکي کې قطعه غټ لوکي ته ویل کېږي باندې پیانو پیانډه جوړ کړه هغه کې روټي ماته کړه اکثر راغله او دا ډېر ډېر خوندور نذكروا فتناول ذراع وكان احب الشاة اليه وهذا نقول فقال نسيرنا يوم القيامة وما نحن الأخرى فقال نسيرنا يوم القيامة فلما أتوا يسألهم فلا تكون كيفهم قالوا كيف هذا تفسير فاردا منتي کی قوت حالت کی قال لي كيف سن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انت تقول ان قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناس لرب العالمين وصاف حديثكم من سبحانه حديث بحيان وانا في قرآن وزاد جاءوا لكي إبراهيم عليه السلام جي وقال وذكر قوله في الكوكب هذا ربي وقوله لآلهتهم نو پیغمبر علیہ السلام دا ذکر کو ابو هريره نبی علیہ السلام ذکر صدا خوش کوكب کی متعلق هذا ربي دا ذکر په حدیث دا بوله کې درویت چالی ابن سیرین راغلی هغه کې دا راغلی لم یکذب ابراهیم الا ثلاثه کذبات ابراهیم علیہ السلام درې دروغ ویلي امام قرطبی رحمه الله وی دا ذکر د توقف چې په حدیث کې د راغلی دا تقاضا کوي چې کذبات چې د دا ثلاثه صفات 14 ذکر ویل ابن سیرین چې خو صفات حق راغلی دا هغه وینا ابراهیم علیہ السلام انتر ویچ ابن سیرین راغلی لم یکذب الا ثلاثه کذبات ابراهیم علیہ السلام صرف نصر درې دروغ ویلي کچې تا کوكب مطالعه لري چې ابراهیم علیہ السلام سره دروغ ویلي او حق راغلی نو معلومیږي چې دلته کوكب چا دې کړل دي کې تعویل وکا تعویل یا دا وایو چې دا د کوكب چې راغلی دي دا وخت د بعض رواتو دي دا په بدل د سار اته کې چې نو کوكب دا ذکر کړل دي ټول طرق چې په متفق دی روایتو کې هغه چې د مسارتا رضی الله تعالی عنها دا هغه په دې باندې د کوكب ذکر شوی دی کوكب دا ذکر شوی د نبی ابراهیم علیه السلام درې توري کړی یو سار رضی الله عنها یو بل فعلو کبیر هذا ابن سقيم کوكب کې نشته یا پیغمبر ابراهیم علیه السلام نے هذا ربي دا په طریقې د استفهام باندې مقصود کې توبیخ دی زور نه دا کہ هذا ربي ایا دا زماره یا ابراهیم علیہ السلام چې دا ویلې دا حجت په قوم باندې ولې قوم چې جن دا خبر ښکار کړي دي خبرداري ورکړي چې هغه شی چې هغه کې تغییر راځي هغه صالح د ربوبیت نه نه شو هغه ټول دا کوي مر لا سومي لا دا رب کې دلې نشي یا ابراهیم علیہ السلام تحق من وي نو دی وجنا دا په کذباتو کې شمار نه لري هغه ابراهیم السلام تحق من وي
یا د قوم توبې او زورونه قوم ته کې چې تاسو سره کې دي هغه ایا دا او یا استفهام دې مقصود چې توبېخ دې یا تنبیه قوم ته کې چې موږ دې تغیرات راځي چې کوم شي کې تغیر راځي هغه رد کېدل نشي دا کلمات کې نه دي د ساره په دې باندې راویا نو هم پرې دې په دې باندې په خپل کښې نه او قال والذين محمد بن جلال نابل من شرائع مسائل التي لا يتبع بباقي فقول ما كتبها او قال نو مسائل لا عدالت الباب وما بين الدوان در هغه طويل لري چې دا جانبین او دروازې وي دې په ما بین کې مسافه د سره په ما بین مکه او د حجر کې یا حجر او د مکه کې قال قولوي لا ادري ما ته پته نشته چې ذالک تعالی چې پیغمبر اسلام کوم ویل دا چې په ما بین د مکه او د حجر کې ویلي او په د حجر او د مکه کې پیغمبر اسلام د الفاظ یې کړی دي الله